أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تورتوا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم چه اے بندگانو زما هاغی چې زیاته مکړه دې د خپل ځانونو سره په خپل ځانونو لا تقنطوا من رحمت الله ممایوس کېږئ تاسو د رحمت د الله نا ان الله یغفر الذنوب جميعا بیشک الله تعالی معاف کوي گناهونو ټول لرا انه هو الغفور الرحیم بیشک دغ اللہ دے بخون کے او مہربانا وانیبو الى ربکم او واپس شئی رجوع وکڑئی توجہ وکڑئی خاص رب خپل طرف تا وَأَسْلِمُوا لَهُ او حکم امنید دغی اللہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون مخکد دینا چراشی تاسو تعذاب ثم لا تنصرون بیا بستاسو سرا مدد نکولے کیگی واتبعوا او تابداری کوي تاسو احسن ما د ډیر خلی هاغ قرآن انزل الیکم من ربکم چې نازل کړل شوی دی تاسو ته د جانب د رب تاسو نا من قبل ان یأتیکم العذاب مخک د دینا چراشی تاسو تا عذاب بغتتن ناصافا وانتم لا تشعرون پداس حال کی چتا ستبئی احساس نکیگی ان تقول نفس او حسنا چی اوئی بیا یو نفس یو سڑے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ ہائے افسوس علاما پہاغی سا فرطو چکوتا ہے کڑے دے ماں کمے کڑے دے ماں فی جنب اللہ پحق دا اللہ کے وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او بے شکا ومزو دا مسخرک انکنا او تقولا یا حسنا چی اوئی بیا یو نفس لو ان اللہ ہدانی کچرد بے شکا اللہ تعالی ہدایت کڑے وے ماتا لکونت من المتقین نزب خام خاوم دا متقیاننا او تقول حین تر العذاب یا حسنا چی اوئی بیا یو نفس حین تر العذاب پہاغ وقت کی چی اوینی عذاب لرا لو ان لی کرتن کاش چوے زبان بارا واپس دنیا تتلل فاکون من المحسنین نو پسوم بیاز د نیکی کونکنا بلا ولنا قد جاءتک آیاتی یقینا راغلیوتا تا آیاتون زما د قدرت نخ زما حکمون زما فکذبت بها پستا نسبت د دروغ کو دغی آیاتونو تا واستکبرتا او تکبر وکوتا وکنت من الکافرین او توید کافرانونا ویوم القیامت او پورز د قیامت
تر الذین کذبوا علی اللہ تب اوینی هاغی کسانو لرا چه دروغ جوړ کړیو په الله باندې وجوههم مسوده چې مخونه د دی تکتور الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین آیا نشته ده په جهنم کې ټکانه د بار د تکبر کوونکو وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا او نجات بورکړي الله تعالی هاغي کسانو لرا چې ځان بچ ساتلې دي د کفر او د شرک نه بمفازتهم سره د کامیابی د دوینا لا يمسهم السوء نبرسیږي دوی ته څه تکلیف ولا هم يحزنون او نبدوی چری غمجن شي الله خالق كل شيء الله تعالی پیدا کون کې د هر چیز دی وهو على كل شيء وكيل او دغه الله دې په هر چیز باندې حفاظت کون کې نگران نگهبان له مقاليد السماوات والارض دغه الله سره دی کنجیانې چابیانې د اسمانونو د ځمکې والذین کفروا او هاغه کسان چې کفر کړي بآیات الله په آیاتونو د الله اولئک هم الخاسرون دغه کسان هم دی تاوان مندون کی نقصان مندون کی